بسم الله الرحمن الرحیم. مهمه مسله دا ده چې قرآن آیتونو باندې لاس کېږدول حرامه ده. بغیر د وضو نه قرآن آیتو باندې لاس نشي کېږدولی. څو ځایونه داسې دي چې هلته قرآن آیتو باندې یا مقدسې نمې دي هغوی باندې لاس ته کېږدوی شي. یوه بورډ باندې یو داسې شیشې باندې لیکلي شوي دي، هغه سیره ده، هغه آیتونه سیرې کې راغلي دي، سیرې باندې ته لاس کېږدوی شي. آینه ده، آینې څټه لیکلي شوي دي یوه سایډ ته، شیشه ده یوه سایډ ته لیکلي دي، بل سایډ ته شیشې نه ته لاس کېږدي، ډایرکټ نه دی، مطلب شیشې څټه لیکلي دي ته شیشې بل سایډ ته لاسونه کېږدي، پارک نه کوي. ټي وي کې دي قرآن آیتونه سکرین باندې ته لاسونه کېږدوی شي. موبایل کې دي قرآن دی، آیتونه دي، مقدسې نمې دي، ته لاس ورباندې کېږدوی شي بغیر د وضو. اندیشان سره ما درته وویله شیشې باندې یا سلفون وغیره دغو شیو باندې که چیرې لیکلي شوي دي خو یې نه نه ورکېږي، مطلب یې تا لاس ډایرکټ هغه باندې نه ټچ کېږي، لیکلو باندې پارک نه کوي. یا که چیرې یوه ځای کې نامې مقدسې لیکلي شوي دي، قرآن ټکي لیکلي شوي دي خو هغه مشترکه دی، مثلا یوسف نامه دی یا ادریس نامه دی یا محمد نامه دی، خو هغه بطور قرآن آیا یا مقدس نامه نه دی لیکلي شوي، انداسې لیکلي شوي دی و مشترکه دی. هلته قرآن کې استعمالیدای شي، عام چا دپاره استعمالیدای شي. دې عنوان څخه طبیعتا لاس کېږدوی شي. وگرنه که صرف قرآن آیا دی، مقدسې نمې دي، هلته بغیر د وضو نه طهارت نه لاس نشي په کېږدوی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.